د طلاق متعلق یو اهم مسله چې ستاسو دربار ته موږ راوړې ده که چېرته یو زنانه خاوند مړ شي او هغې زنانه وخت به او عدت به څومره تېروي نو شریعت خو دغه وایي چې زنانه خاوند مړ شو 4 میاشتې 10 ورځې به دا تېروي یا د زنانه چې کوم دی په خېټه باندې وضع د حملو وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سورة طلاق کې الله وایي دغه زنانه که چېرته په خېټه باندې حمل وبچی و نو بیا به چې کوم دی دا زنانه 4 میاشتې 10 ورځې به نه تېروي که په خېټه بچی و بیا به وضع د حملي چې کله ماشوم پیدا شو بیا د عدت ختم شو اگر که سړی په تخته باندې پروت دی لامبئ اگر که سړی قبر ته روان دی او خلک پې ورسره روان دي اگر که سړی مقبره کې دفن شو په دې 3 صورتونو کې د ښځې ماشوم پیدا شو یا په کټ باندې پروت دی تخته باندې سړی لامبئ زنانه ماشوم پیدا شو یا روان کړی جنازه خاوند روان دی د زنانه او د زنانه ماشوم پیدا شو یا جنازه وکړه ماشوم پیدا شو د دې اټومیټک چې کوم دی عدت ختم شو ولې د حامل زنانه عدت چې کوم دی وضع د حمل دی چې ماشوم پیدا شو عدت ختم شو اوس که بلې سړي سره نکاح کوي جایز دي ځکه موږ د قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وضع د حمل د هغه ښځې ده چا په خېټه باندې حمل وي یا زنانه داسې ده چې خاوند وله طلاق ورکړو آیا دا به څه کوي 3 طلاق یې وله ورکړل دا به اوس څنګه چل کوي که د دې هم دغه مسله وکړه په خېټه باندې ماشوم و بیا هم دې لپاره دغه چانس دی بیا به هم دا وضع د حمل وکړي عدت ختم شو بیا بل سره نکاح کولی شي دا یو اهم مسله وه چې ستاسو دربار ته مونږ راوړله امید لرم چې دا مسله خپله واورئ او نورو سره څومره ملګري چې دې ته ورسوئ خامخا داسې مسایل رابېخېږي انشاءالله خو تاسو کوشش دا کوئ کوم مسله اورئ د ثواب په نیت بعضې کسان مسله واوري او چې زه په دې څنګه اعتراض وکړم موږ چې کومه خبره هم کوو الحمدلله د قرآن او د حدیث د رسول الله سلام په رڼا کې به کوو الله تاسو خوشحاله کړي بیا هم که چا څه مسلې وي انشاءالله څوک نه پوهېږي نو دغه زموږ د وټساپ کانټیکټ دی تاسو تپوس کولی شئ چې چېرته مې خوشحاله بال اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته